نشته دی چې د حکامو خلاف توره اخیستل دې نه فساد جوړېږي او دا غټ د خطر کار دی په دې باره کې شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای چې چا چې خروج کړی دی په حکامو باندې هغې نه دومره فتنې جوړې شوي دي زلازل او قلاقل او فتنې ما لها من ارجا او تاریخ د اسلام وګورئ چې د تورې په ذریعه باندې څومره فسادونه شوي دي نو دا منهج د اهل سنت والجماعت نه دی منهج د اهل سنت والجماعت دا چې دعوت دی شیخ الاسلام په زمانه کې چې کوم حکومتونو هغه همدغه شان حکومتونو که نواز شریف همدا قبر پرستو بلکې هغه کېدی شي زیات ګمراهانو ځکه هغه د نصر منبجي شاګردانو او هغه وحدت الوجود والو حکامو ته به خلکو سجده کوله براه راست سجده عملي دا د ترکیانو خلافت 200 کاله په جزیره العرب باندې حکومت کړی دی قبر پرست بت پرست مرجعه معطله صوفیه حلولیه اتحادیه لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن القیم ذهبی ابن کثیر مزی دی اهل علم چرم د دې حکامو خلاف خروج په توره نه دی کړی لیکن په هغې ردونه کول هغې ته دعوت ورکول حق طرف ته بلل دغه شانه بخاري مسلم ترمذي ابو داود هغې په زمانه کې د جهمیو حکومتونه وو جهمیو ته محدثینو کفار ویله خلق القرآن عقیدې به وي لیکن خروج یې پرې نه کوو ځکه چې د دې نه څه نتیجه نه ودرېږي افغانستان حال نه ګورئ یو په یو خروج کوي بل په بل خروج کوي بل په بل خروج کوي بل یو کورس ته نه پرېږدي بل کورس ته نه پرېږدي نتیجه نه ورکوي دا حاجي نو چې جهاد مفهوم دا نه دی